ملګرو نن موږ د کلاس 9 فزیکس سٹارټ کوو د 9 کلاس لپاره فزیکس سٹارټ کوو د هغې لپاره زموږ لومبی چې کوم ټاپک دی نو هغه دی فزیکس او د هغې برانچز دي نو د ټول نه اولې خو موږ ګورو چې فزیکس د هغې ډیفینیشن څه شی دی او فزیکس څه شی دی ټیک ده او اوس به موږ لکه سٹارټ واخلو چې د فزیکس ډیفینیشن به موږ ولیکو نو د فزیکس ډیفینیشن داسې دی چې د برانچ اف of science which deal with the study of matter, energy and their mutual relationship. هغه برانچ دی ساينس د ساينس هغه برانچ دی فزیکس چې په کومه کې موږ د میټر د انرژي او د هغې چې کوم ریلیشن دی د هغې په باره کې خبره کوو دغې ته موږ فزیکس ویلی شو deal with the matter, energy and its relation. ها او اوس موږ دلته کې پکې دې کې ګورو که نه چې دا میټر او انرژي دا خو به مې به چې تاسو ته پته وي په کلاس 7 او 8 کې دا خو دې خبرې شوي دي میټر څه شی دی او انرژي څه شی دی نو میټر چې کوم دی دلته کې د میټر هغې ته وایي چې کوم یو څیز ځای نیسي او وزن لري هغې ته موږ میټر وایو او کوم چې انرژي ده نو انرژي هر یو هغه مطلب چې هغه کار کولی شي د یو باډي هغه پراپرټي ایبیلیټي چې هغه کار کولی شي په هغې باندې هغې ته موږ انرژي ویلی شو اوس دلته کې موږ برانچز اف فزیکس سٹارټ کوو نو فزیکس برانچز خو بلا شی ډېر زیات دي خو د ټول نه زیات چې کوم هم پکې دي موږ به صرف هغه کوو نو موږ سٹارټ کوو برانچز اف فزیکس برانچز اف فزیکس کې د ټول نه اولې چې کوم موږ کوو نو هغه کوو موږ میکانکس میکانکس چې کوم دی هغه موږ سره هغه برانچ اف فزیکس دی چې په کومې کې موږ د باډیز موشن سټډي کوو انډر د ایکشن اف فورسز چې په کله په باډیز باندې فورسز لګي اکټ کیږي پې او هغه موشن کوي هغه چې کله موږ ډسکس کوو نو هغې ته موږ څه وایو موږ هغه برانچ اف فزیکس ته موږ میکانکس وایو نو د دې ډیفینیشن داسې چې موشن اف آبجیکټ یا موشن انډر the action of force دا برانچ چې کوم دی دې ته موږ څه ویلی شو دې ته موږ ویلی شو میکانکس اوس میکانکس نه بعد چې کوم 2 نمبر موږ څه ګورو آپټکس د آپټکس د نوم نه هم اندازه لګي چې آپټکس هغه برانچ اف فزیکس چې په کومه کې موږ لایټ انسټرومنټ پکې سټډي کوو د دې انسټرومنټ او لایټ پکې موږ سټډي کوو هغه برانچ اف فزیکس ته موږ آپټکس ویلی شو نو موږ سمپلی داسې لیکلی شو چې لایټ اینډ انسټرومنټ اف لایټ لکه د دې اگزامپل یې داسې دي که نه چې کوم میررز دي یا لینزز دي یا دغه شانتې ټیلیسکوپ ایټسټرا دي دې برانچ اف فزیکس ته موږ آپټکس ویلی شو چې کله موږ لایټ او د هغې انسټرومنټ چې کوم په هغې کې یوز کېږي هغه برانچ آپټکس دی ورپسې برانچ چې کوم الیکټریسټي اینډ میګنیټزم دی 3 نمبر باندې موږ واغوستو الیکټریسټي اینډ میګنیټزم ها الیکټریسټي اینډ میګنیټزم هغه برانچ اف فزیکس دی چې په کومه کې موږ چارج سټډي کوو په ریسټ کې ایز ویل ایز په موشن کې موږ سمپلی داسې لیکلی شو چې
to study the charges or the charge in a rest یعنی په ساکن حالت کې چې کله موږ چارج سټډي کوو ایز ویل ایز هم دا هغې سره سره چې کوم موږ دا سټډي کوو په موشن کې in a state of motion دغه برانچ اف فزکس موږ سره سره موږ سره د الکتریسيټي اینڈ میګنیټیزم کله چې چارجز پر ریسټ کې وي نو مطلب هغه الکتریسيټي او کله چې چارجز په موشن کې راشي دا د الکتریک فیلډ سره سره چې کوم دا میګنیټیک فیلډ هم راشي د چارجز دغه شانتي موږ سره چې کوم بل یو برانچ دی چې ډېر زیات بیسیک دی نو هغه موږ سره هیټ اینڈ تھرموډاینامیکس هیټ اینڈ تھرموډاینامیکس د فزکس یو ډېر اهم برانچ دی heat and thermodynamics دا د فزکس بل یو برانچ دی نو په دې کې به موږ څه سټډي کوو په دې کې موږ هیټ اینڈ اټس ټرانسفارمیشن به سټډي کوو heat and transformation of heat دې ته موږ هیټ اینډ تھرموډاینامیکس ویلی شو ښه د دې سره سره چې کوم دی نو اوس موږ مخکې ځو یو دوه درې برانچز نور سټډي کوو نو هغه به موږ وایو ښه دې سره سره چې کوم اټامیک اینډ نیوکلیر فزکس هم دی ریلیټیویټي هم ده او دا به کې یو څو دي دا چې کوم بیسیک برانچز اف فزکس دي کوم چې مین برانچز دي نو هغه دا دي ښه په اټامیک اینډ نیوکلیر فزکس کې څه وایي چې کله موږ اټم سټډي کوو انډیویجولي او د هغې چې کوم نیوکلیس دی هغه موږ سټډي کوو نو هغه برانچ اف فزکس ته موږ څه ویلی شو اټامیک اینډ مالیکولر نیوکلیر فزکس atomic and nuclear physics ها په دې کې موږ څه وایو which deal with the structure and properties of individual atom and nucleus دغه برانچ اف فزکس موږ څه ویلی شو اټامیک اینډ مالیکولر فزکس ٹھیک ده ها دغه شانتې ریلیټیویټي ده نو د ریلیټیویټي چې کوم ده ریلیټیویټي د فزکس هغه برانچ دی چې په کومې کې موږ موشن اف آبجیکټ سټډي کوو خو چې د هغې سپیډ ډېر زیات های وي نو موږ سمپلی داسې ویلی شو چې ویچ ډیل with the object moving with very high speed which deal with the motion of objects with very
high speed. مطلب د دې دا دی چې د objects دا motion چې کوم دا speed دومره سیوا شي د objects چې هغه تقریبا approach to speed applied شي، یعنی speed applied ته تقریبا چې ورسي، نو چې کله دغه موږ سټډي کوو نو هغه ته موږ څه ویلی شو، ریلیټیویټي ورته ویلی شو. ها او د دې سره سره چې کوم دی نو بیا موږ یو د بل چې کوم د ډېر اهم برانچ اف فزیکس دی هغه د کوانټم فزیکس یا کوانټم میکانکس ته موږ ویلی شو. نو کوانټم فزیکس چې کوم دی نو هغه کوانټم فزیکس کوانټم فزیکس کې موږ څه سټډي کوو؟ په دې کې موږ سټډي کوو کوانټا، یعنی چې کوم ډسکریټ انډیویزبل یونټ اف انرژي دی او پکې موږ سټډي کوو. study of quanta mean packets of energy ها 8 نمبر باندې موږ سره سره 8 نمبر باندې موږ سره پارټیکل فزیکس دی. نو په پارټیکل کې موږ څومره چې ایلیمنټري پارټیکل دی پکې موږ سټډي کوو. پارټیکل فزیکس د سټډي of elementary کوم چې elementary particle دي particle دې برانچ اف فزیکس کې موږ څه کوو؟ کوم چې elementary particles دي نو هغه پکې موږ سټډي کوو، لکه څنګه چې لیپټان دي، کوارکس دي او بوسان ایټسټرا دي. ٹھیک ده؟ کم دي؟ لیپټان دي، دا په نیوکلیس کې دننه وي، یعنی په نیوکلیس کې پروټون نیوټران کې دننه وي، لیپټان او بوسان ایټسټرا. ها اوس دې پسې بیا موږ بل یو ټاپک کوو چې کوم ته موږ څه ویلی شو، ورته ویلی شو فزیکل کوانټیټیز. هغه کوو.